معلوم اختر حسین د ډوغلګو. تاسو د خپل پلار ولې وجلی دی؟ سر زما څه ګناه ما ورسره قسم نو سر غیر سره نه دښمني را سره نه و سر خو ما به دې وایي دغه کله منظره د جمعې منظره سر او زما وراندار ولګه اړی سره دو نو ما ته ډېر مینت کنه پرېښودل نږدې ډېر نه شم ورتللی لکه ما بیا لرې نه ګاټ را پرېښود لکه نړېدلی دی دوه دړې یا دوه دړوندې کس راغسې ټیم شره سیمټ و په سیمټ یې لکه کارۍ خرابه شوې وه خوږ شوی و لکه موږ ته خپل یاره ته چې موږ اوسې راځي لکه سر داسې بیا وروسته ښکاره شوم لکه په هغه ځای پروت خراب شوی و. دا چې دی په ګټ باندې وش تاسو په کور کې نور څوک موجود نه و؟ نه ما هغه قوراندار پاټۍ کې موجود وه او مور مې تل به لکه ماما خپل ورون کتل وه پاټۍ کې موجود نه وه. بیا مخکې تا پولیس ته وللی سر ما له خپل یار نه شو یارېدم. ستا ورندار به د دې خبرې ګواهي کوي چې داسې واقع وه؟ بالکل به یې کوي. ستا عمر څومره؟ سر داسې عمر حوضبندي شو 18-19 کاله به وي. او د پلار دې څومره؟ د سر یو دغه 8 تنه بچي یو نو اوس حساب پیدا نه وکړو. تاسو چې خپل پلار کله وویشتو او تاسو ته پته ولګېده چې دی وفات شو نو تاسو ته څه افسوس یا څه خفګان راغلی دی په دې خبره؟ بالکل سر راغلی دی خو لکه ما د خپل یارې څه ویلی نه شو که نه او د خپل یارې مې دا کار بیا کړی دی په ناکل مې دی. د هغه خو به جنازه هم نه وي شوي ګنې تاسو به داسې ښخ کړی؟ او سر دقسې لکه د یارې لاس چې ما چا ته څه ویلی نه شو لکه جنازه یې نه ده شوې؟ نه سر. تاسو چې مړ کړو بیا تاسو ځنګل ته څنګه ویوړو کوم ځای کې وخوړو؟ سر ځنګل ته ویوړو دغه لږ په خره ووړو په شامې نه شوړه درونو باره بیا یو بڼډه په هغه کې مې ښخ کړی او خر دغه ځنګل کې څنګه وخوري اوبه سر لار تل به وراندار مې راسره وه. لکه دا خر ته خېجولی هم ستا سره ورندار دی او بیا یې وړی هم ورندار دی او ځای کنده چې ول تاسو کومه کنله هغه د سره هم ورندار وه؟ نه هغه کنده کې موجود نه وه سر. ستا دا ورندار چې دی دا ورور ستا په کور کې موجود دی؟ نه ورور موجود نه ورور مې په میل کې و په میل کې دی؟ د ګانو په کار کې و. اوس هم په ګنو په کار نه اوس راغلی دی بیا په سرلي باندې راغلی 3 میاشتې 3.5 میاشتې یې راولي. ابتدایي رپورټ خو داسې ده چې د 6 وروڼه دي کوم چې شادي شوده دي د واده نه ده شوی. موږ ته داسې څه خبرې شوي دي چې د پلار نه واده غوښتو ورته ویل چې څه جایداد خرڅ کړه. موږ ته دا خبره هم راغلې ده خو چونکې دا ملزم چې کومه خبره کوي نو د کور کې په پلار باندې یو ډېر غټ الزام غلط الزام لګوي کوم چې د یو پښتون په حیثیت سره زما خولې له نه راځي چې هغه زه ویم چې لکه دا په کور کې داسې د پلار یو داسې حرکت کوو چونکې هغه ایج هم داسې 60 سال موږ به ګورو 60-62 سالو چې آیا دې کې حقیقت د ده شته که نه دا په د خپل پلار یو الزام لګوي. نو انشاءالله دا هر څه به کلیر کېږي. دې کې مشکله خبره دا وه چې ډیډ باډي د ده په دغه ریکور شوه نو هر څه به دوی ته پته وي. دې کې به کور کې د دوی څه مور به د به نور وروڼه چې داسې کم کمینوال دي کم بار اوسېږي نو انشاءالله به ټول موږ منظریان باندې راولو او په دې څه په مثل باندې به راځي او انشاءالله دا کیس